Group second elements alkaline earth metals د alkali metals په شان دي دا metals هم electropositivity چونکه سیوا ده دیو جن دا metals free nature کې نه ملاويږي دا combine form کې ملاويږي بل دا زموږ سره S2 سیستم دی دې په ویلنس شیل کې زموږ سره په S کې 2 الکترون دي او electropositive element دي نو دا 2 الکترون چې کله دا لاس کې نو په دې metal باندې ډای پوزټیو آین جوړیږي +2 آین مثال په تور باندې میګنیشیم +2 کیلشیم +2 اینڈ سو آن ول چونکې دي کې اس چې کوم سب شیل دی دا کمپلیټ فیلډ دی ګروپ سیکنډ کې او رائټ سایډ ته چې کوم تھرډ ګروپ دی نو هغه زموږ سره P1 سیستم دی الومینیم والا ګروپ چې دی اور لیفٹ طرف ته زموږ سره فرست ګروپ دی S1 سیستم نو P1 سیستم اور S1 سیستم دا زموږ سره پارشل فیلډ سیستم دی اور S2 دا زموږ سره کمپلیټ فیلډ سیستم دی نو عام طور باندې چې کله موږ د لیفٹ نه رائټ طرف ته پریکټیبل کې ځو نو الکترونیګیټیویټي زیاتیږي آینایزیشن انرژي هم د لیفٹ نه رائټ طرف ته زیاتیږي دلته یو موږ فوکس کې واخلو آینایزیشن انرژي د الکترون د استور لپاره چې کومه انرژي پکار وي هغه ته موږ جنرالي آینایزیشن انرژي وایو نو آینایزیشن انرژي د دې الکلاین ارث میټل د P1 سیستم نوم سیوا ده او د S1 نوم سیوا ده S1 والا خو سمجھ کې راځي چې د لیفٹ نه رائټ طرف ته اټامیک نمبر نیوکلیس پاور هم زیاتیږي لیکن P1 والا مسله چې دین هغه د هاف فیلډ او د پارشل فیلډ او د کمپلیټ فیلډ مسله ده کمپلیټ فیلډ اور هاف فیلډ د سټیبلی دین پارشل فیلډ د دې وجه نه د سیکنډ آینایزیشن انرژي په پیریډ کې د تھرډ لغینه سیوای بل د ګروپ سیکنډ ایلیمنٹ چې کومه ویلنس شیل والا الکترون دی نو ویلنس شیل د دې مونږه ریپرزینټ کوو دا ختمي کې NS2 ساری نو په ویلنس شیل کې د دې 2 الکترون دي او دغه دوه الکترون په بانډ فارمیشن کې حصہ غستې شي د دې وجه نه د دې ویلنسي هم 2 ده ویلنسي تاسو پیژنئ چې د نمبر اف الکترون ټیکینګ پارت ان بانډ فارمیشن از نون ایز ویلنسي نو د ویلنس شیل د دوه الکترون په بانډ فارمیشن کې حصہ غستې شي د دې وجه نه د ویلنسي هم 2 ده نو ویلنس شیل الکترون اور ویلنسي د دې دوه سیم دي بل د بیرینیم نه علاوه چې کوم ال میټلز دي نو دا زموږ سره وایټ کلر والا دي صرف بیریلیم چې دی نو دا غي ګری کلر دی باقي زموږ سره وایټ کلر دی چونکه دا ایر ته چې کلم مخامخ شي نو دا ریاکشن کوي اکسایډز جوړي یا د مویسچر سره ریاکشن کوي نو دی وجه نه دا کلر بیا ختميږي بل دی میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ دا کرسپانډینګ الکلی میټل نه سیوا ده دې کپ الکترونیک سټرکچر باندې موږ باس کوو نو موږ ته معلومه ده چې په پیلنی پیریډ کې زموږ سره هایدروجن اور هیلیم دي هایدروجن electronic system دے 1s1 اور the helium دے 1s2 بس helium noble element دے اور دی چې دا کومه 1s2 الکترون دی دا عموما په بانډ فارمیشن کې سناخلی جنرally after helium زموږ سره دې طرف ته بیا لیتیم دی اور بیا پسې زموږ سره بیریلیم دی نو پهلنی ایلیمنٹ زموږ سره دی بیریلیم دی بل ایلیمنٹ زموږ سره دی ډاون د ګروپ میګنیشیم نو بیریلیم په سیکنډ پیریډ کې راځي میګنیشیم تھرډ پیریډ کې راځي کیلشیم स्ट्रांशियम बेरियम एंड रेडियम द बेरिलियम एटॉमिक नंबर दे 4 अदे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर چې موږ لیکو 1s2 and 2s2 बस دې ځکه کته سو فوکس ور کوي نو پیریډ نمبر موږ ته لاست شیل والا نمبر شو کوي سیکنډ پیریډ دی نو په دې با ویلنس شیل هم سیکنډ دی اور 1s2 دا الکترون چونکه بانډ فارمیشن کې سناخلی نو دا لایک هیلیم سټیبل دی نو دا موږ داسې هم لیکلی شو چې هیلیم 2s2 نو دغه شانتي دا سیکنډ پیریډ چې کله په نوبل ایلیمنٹ باندې ختميږي نو موږ ته معلوم دی نیان دی اټامیک نمبر یې دی 10 اور الکترونیک سټرکچر تاسو ته د نیان معلوم دی 1s2 2s2 2p6 نو نیان هم نوبل ایلیمنٹ ته دا هم په بانډ فارمیشن کې د الکترونی سناخلی جنرally اوس میګنیشیم اټامیک نمبر تھرڈ پیریډ والا ایلیمنٹ دی اټامیک نمبر دی 12
دې چې کومه 10 الکترون دي لایک نیان د 2p6 پوری د 1s2 نو اخره تر 2p6 پوری د بانډ فارمیشن کې سناخلی نو دا هم مونږه سکوير بریکټ کې بندو او لایک نیان دلته مونږ شو کوو. د دې مطلب دا دی چې 1s2 2s2 and 2p6 دا الکترون د دې په بانډ فارمیشن کې سناخلی او تل پیریډ نه پس بیا شروع کیږي 3s2 د دې 3s2 چې کوم دی نو هغه په بانډ فارمیشن کې حصہ اخلي تل شیل والا. دا شانتي زموږ سره کیلشیم دی اټامیک نمبر دی 20 18 الکترون د ارګان دی چې هغه په بانډ فارمیشن کې حصہ اخلي and this is 4s2. د دې چې کومه الکترونیک سټرکچر راځي نو دغه الکترونیک سټرکچر زموږ سره ختميږي. دلته زموږ سره نوبل الیمنٹ وي چې هغه کوم مخکینه پیریډ ختم شي دا غي لاست الیمنٹ نوبل الیمنٹ اور سره NS2 ان شو کوي ویلنس شیل اور ویلنس شیل موږ ته معلومیږي د پیریډ نمبر نه نو n ویلیو د دې شروع کیږي د 2 نه 3 4 5 6 and 7. کتا سو کا تر بیریلیم پر 2s2 باندې ختم شو میګنیشیم 3s2 باندې کیلشیم 4s2 باندې and so on. اټامیک ریډیوس باندې مخکې هم بحث شوی دی په الکلی میټلز کې چې ډاون د ګروپ چې موږ راځو نو ایکسترا شیل ایډیشن د وجنه د دې سایز زیاتیږي. بل زموږ سره آینایزیشن انرژي دا نو چونکی دا s2 سیستم دی د دې وجنه دا دوه الکترون لاس کول شي نو پهلنې چې کومه میټل الکترون لاس کی نو په دې باندې +1 چارج راشي نو پهلنې الکترون لاس کولو لپاره چې کومه انرژي دا this is ionization energy 1 اور بیا د دې +1 سیستم نه +1 نه چې کله بل الکترون لاس کیږي اور +2 ته جوړیږي نو چونکی د پلس چارج راتلو سره د نیوکلیس او قوت سیوا شي د دویم الکترون استل مشکلی د دې وجنه د آینایزیشن انرژي ته سیکنډ آینایزیشن انرژي وي اور سیکنډ آینایزیشن انرژي دا الویز ګریټر د فرست آینایزیشن انرژي نه ځکه چې د فرست آینایزیشن انرژي په کیس کې دا نیوټرل وي او الکتروپوزټیو الیمنٹ به الکترون په اسانه سره وځي لیکن په سیکنډ کیس کې بیا په دې باندې پلس چارج راشي د پروټونو تعداد سیوا شي نو د نیوکلیس پاور هم سیوا شي نو سیکنډ آینایزیشن انرژي بیا سیوای د دې الکترون استل په دې کیس کې بیا مشکلی. الکترونیګټیویټي میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ څنګه چې مخکې مونږ په الکلی میټلز کې بحث کړی و هغه شانتي سټیټس دلته هم دی. دلته اوس مونږ د الیمنټس کیمیکل نیچر طرف ترازو. دا الیمنټس چونکی الکتروپوزټیو میټلز دي نو کیمیکل ریاکشن په دوران کې دا میټلز الکترون لاس کوي اور په دې باندې ډای پوزټیو آین جوړیږي اور آیونیک کمپاؤنڈ ڈیولپ کړي. د بیریلیم نه علاوه بیریلیم چونکی سائز سمال دی او ټاپ والا الیمنٹ ته الکترونیګټیویټي سیوا ده د دې وجنه بیریلیم کوولنٹ کمپاؤنډز ډیولپ کړي او داغي ویلنسي هم 2 ده لیکن دا الکترون شیر کوي اور باقی چې کوم میټلز دي نو دا الکترون لاس کوي اور آیونیک کمپاؤنڈ ډیولپ کوي. بل ډاون د ګروپ چې کله موږ راځو نو الکتروپوزټیویټي کې انکریز راځي الکترون لازینګ ابیلیټي کې دي کې انکریز راځي د دې انکریز د وجنه د دې ریاکټیویټي سیوا کیږي نو ریاکټیویټي هم ویل شي چې ریاکټیویټي انکریز کیږي. بل د الیمنټس کومه د واټر سره ریاکشن ګورو نو واټر کې سره ریاکشن میګنیشیم د کولډ واټر سره او د سټیم دوانو سره ریاکشن کولای شي او د دوانو سره د ریاکشن چې کوم میکانیزم دی هغه لږ مختلف دی. میګنیشیم کې ان کیس د عام واټر سره ریاکشن کوي لیکوډ واټر سره په دې کیس کې د واټر هایډرولایسس کیږي او واټر چې دی د یو بانډ بریک کیږي او د یو بانډ بریکینګ په ریزلټ کې هایډرولایسس په ریزلټ کې اکسیجن طرف ته ماینس چارج راځي او هایدروجن طرف ته پلس چارج راځي. دا چې کومه هایدروکساید دی او میګنیشیم دی نو یو نو اباوت میګنیشیم چې دا ډای پوزټیو آین جوړي 2 الکترون لاس کوي دا ډای پوزټیو آین او هایدروکساید په خپل منځ کې ملاويږي اور میګنیشیم هایدروکساید جوړي. This is magnesium ion اور هایدروکساید آین هایدروکساید آین باندې -1 چارج دی او میګنیشیم باندې +2 چارج دی. د دې وجنه د یو میګنیشیم سره به دوه هایدروکساید ملاويږي د کمپلیټ نیوټرلایزیشن لپاره نو زموږ سره به جوړیږي میګنیشیم هایدروکساید OH(2). بل چې کوم الکترون لاس شو نو دغه الکترون هایدروجن گین کوي او دغه گینینګ په ریزلټ کې هایدروجن ګیس ډیولپ کیږي نو
these two hydrogen gain 2 electron to form molecular hydrogen H2. دا ګیس زموږ سره په دې کیس کې پیدا کیږي. نو میګنیشیم چې کله د واټر سره ریاکشن وکړي نو دا پیدا کوي میګنیشیم هایدروکساید اینڈ هایدروجن ګیس. دا زموږ سره د دې یو ټایپ میکانیزم دی. چې کله موږ واټر ایز ا سټیم یوز کوو د میګنیشیم سره نو په دې کیس کې بیا د واټر دواړه بانډز بریک کیږي. This is suppose water molecule. نو په دې کیس کې OH دواړه طرف ته هایدرولایسس کیږي او بانډ بریک کیږي. الکترون گیننګ ابیلټي الکترونیګیټیویټي چې دی نو هغه د اکسیجن سیوا ده. نو په اکسیجن باندې -2 چارج ډیولپ کیږي اور د دې بریکینګ په ریزلټ کې زموږ سره د واټر H2O چې کله بریک شي دواړه بانډونه نو 2 هایدروجن آینز پیدا شي and 1 اکساید آین پیدا شي -2. بل میګنیشیم الکترون لاس کوي دای پازیټیو آین and 2 electron لاس کی. اوس د میګنیشیم چې کوم چارج دی +2 دی او اکسیجن باندې -2 چارج دی. چارج دوه باندې سیمیلر دی. نو دا دوه آینز 1:1 مول ریشو سره یو بل سره ملاوي دي شي. 1 مول اف میګنیشیم آین کمباین وذ 1 مول اف اکساید آین چونکی چارج سیم دی. دا 1 مول اف میګنیشیم اکساید جوړ کی MgO. چې میګنیشیم او واټر کله ریاکشن وکړي یو زموږ سره جوړیږي میګنیشیم اکساید MgO اور بل هایدروجن چې کوم الکترون گین کی دا په ریزلټ کې هایدروجن ګیس ډیولپ شي. ډاون طرف ته چونکې ریاکټیویټي د میګنیشیم نه بعد د کیلشیم سټرانشیم بیریم او ریډیم د دې ټولو سیوا ده. دا صرف د پیلنې قسم ریاکشن کوي چې هغه الریډي موږ ویلو ریمینینګ چې څومره الیمنٹ دي نو کداغه الیمنټس کاغه کیلشیم دی که سټرانشیم دی که بیریم دی دا چې د واټر سره کله هم ریاکشن کوي دا په ریزلټ کې جوړي هایدروکساید اینڈ هایدروجن ګیس. د اکسیجن سره ریاکشن په دې کې ټاپ الیمنٹ بیریلیم دی. نو بیریلیم د اکسیجن سره نارمل اکساید ورکوي چونکې د بیریلیم الکتروپازیټیویټي کمه ده. د دې وجه نه بیریلیم ایکسټرنل چې کومه اټمز اکسیجن ته ایکسپوز دي نو هغه کنورټ شي بیریلیم اکساید ته. هغه پروټیکټیو لیئر ورکي. هغه پروټیکټیو لیئر ریمینینګ انر چې کومه اټمز دي هغه د فردر اکسیډیشن نه بچ کوي. د دې الیمنٹ چې څومره ریاکشن کیږي که میګنیشیم دی کیلشیم دی نو دا ټول میګنیشیم شو او کیلشیم شو دا دواړه د اکسیجن سره نارمل اکساید ورکوي اور نارمل اکساید هغه چې پای کې د اکسیجن ویلنس اکسیډیشن سټیټ -2 وي. نو میګنیشیم اکساید اینڈ کیلشیم اکساید دا زموږ سره میګنیشیم کیلشیم نو بیریلیم میګنیشیم اور کیلشیم دا درې وړه الیمنٹ نارمل اکسایډز ورکوي. اور د ریاکشن میکانیزم څنګه تاسو ته معلومه را سمپل دی. د الیمنٹ ډای پازیټیو آین دی نو میټلز +2 ته کنورټ کیږي او اکسیجن -2 ته او په ریزلټ کې زموږ سره دا پروډکټ ملاويږي. بل بیلنسینګ چې دی نو هغه تاسو مخې ته کیلشیم یو مول کیلشیم د یو مول اکسیجن سره ملاويږي چونکې اکسیجن موږ O2 فارم کې شو کو. د دې وجه نه 2 moles of calcium combine with 1 mole of molecular oxygen to form 2 mole of calcium oxide. دین علاوه ډاون چې کله موږ بیریم سټرانشیم او بیریم طرف ته راځو نو دا غو الکتروپازیټیویټي سیوا ده. نو دغه دوه الیمنٹ بیریم and سټرانشیم د اکسیجن سره پر اکسایډز ورکوي ورکول شي and this is BaO2 اور پر اکسایډ کی د اکسیجن اکسیډیشن سټیټ -1. بل په ایر کې دا الیمنٹس نایټرایډز هم ورکوي اور نایټرایډز کی د دې چې هغه آیانیک دي د بیریلیم نه علاوه بیریلیم ول نایټرایډ کوولنٹ دی باقی نایټرایډ آیانیک نیچر والے دي. میګنیشیم اور نایټروجن په دې ځای کې میګنیشیم الکترون لاس کی میګنیشیم آین ته کنورټ شي اور پر نایټروجن 3 الکترون گین کوي -3 آین ته کنورټ کیږي. نو دا دوانه چې کله ملاویږي نو 2 اور 3 بل تیم کا کراس کو ندی فارموله جوړیږي. نایټروجن ویلنسی 3 دا او د اکسیجن ویلنسی میګنیشیم ویلنسی 2 دا نو 2 اینڈ دې طرف ته کراس شي 3 نو Mg3N2 دا سی انذر Ca3N2 په دې طریقې باندې دا کمپاوند جوړي. باقی الکترون بیلنسینګ دی نو هغه میګنیشیم 2 الکترون لاس کړه اور نایټروجن 3 الکترون گین کړه. نو دا طریقه هو تاسو ته مخکې شوی ده. دا که تاسو بیلنس کوئ نو دې ریاکشن سره ایز ا هول ملاو کوي 3 کراس شو دې سره اور دې سره 2 کراس شو نو 2 3 6 and 3 2 6 نو مطلب د میګنیشیم سره بدلتي موږ ولګو 3
और दलती द नाइट्रोजन सर به ولګي 2 नाइट्रोजन N2 فارم کې کوم شو کو نو آلریډي N2 فارم ډای اټامیک فارم دی دلته د سره لګول ضرورت نشته دا د هغه بیلانس فارم دی solubility of hydroxide beryllium hydroxide magnesium hydroxide calcium hydroxide strontium hydroxide and barium hydroxide دی hydroxide کوم کا KSP values تو ورونو KSP values نمونږ ته ډایرکټ اندازه لګي چې solubility down طرف ته increase کیږي the beryllium hydroxide KSP value 1.6 into 10 power minus 26 था और barium तरफ ته چې موږ راشو نو د دې solubility 5.4 into 10 power minus 3 ده نو ډاون طرف ته KSP value زیاتیږي نو beryllium hydroxide almost insoluble دی اور barium hydroxide solubility زیاته شوې ده بس دې ځای کې د solubility کې چې کومه انکریز راځي د دې انکریز شاته لاجیک سره بیسیکلی که تاسو سٹارټ کې وګورئ نو دا ټول ډای پازیټیو آین دي دې میټلز باندې ډای پازیټیو آین دي او بر طرف ته سایز سمال سایز دی اور بل طرف ته هایدروکساید دی نو هایدروکساید خو په ټولو کې کامن دی نو دلته هایدروکساید هم سمال سایز کې دی اور د اکسیجن الکترونیګیټیویټي پاور هم سیوا دی نو دلته چې کوم آیانیک انټریکشن دی نو هغه انتهایی سیوا دی د دې وجنه د دې چې کومه solubility کله کېږي نو solubility کې دوه قسم هیټ انوالو وي یو هیټ اف آینایزیشن وي چې هغه د دې دوانو ترمنځ بانډ بریک کولی اور بل هیټ اف هایډریشن وي چې هغه ایوالو کېږي چې کله هایدروکساید او د واټر په خپل منځ کې د هایدروکساید نه ګیر چاپیره واټر انټریکشن او د ډای پازیټیو آین نو دلته هیټ اف آینایزیشن سیوا ده ځکه چې دوی ترمنځ انټریکشن سټرانګ دی لیکن ډاون طرف ته چې کله موږ راځو نو د دې میټل په سایز کې راځي انکریز دغه سایز د انکریز د وجې نه د هایدروکساید سره چې کوم انټریکشن نو هغه ویک کیږي نو هیټ اف آینایزیشن ویک کیږي د دې وجې نه سالوبیلیټي زیاتیږي د سلفیټ په صورت کې چې کله موږ ډاون راځو نو سالوبیلیټي التی انکریز کېده او دلته سالوبیلیټي کې ډیکریز راځي اوس د دې ډیکریز وجه هغه مین چې دی نو هغه د سلفیټ آین د وجې نه ده ځکه چې سلفیټ چې کوم آین دی نو سلفیټ آین په خپل باندې سایز دی لارج سایز دی اور دلته چونکی پای ټو پیر کنجوګیشن راځي نو دا ماینس چارج تھرو ډی لوکلایز دی نو دا ماینس چارج کوم په اکسیجن باندې موږ ته لوکلایزډ کاری په ریل سټرکچر کې دا ماینس چارج تھرو دی ډی لوکلایزډ نو دلته چې کومه د سٹارټ کې د بیریلیم سره راځي نو د بیریلیم سایز ور سره دی سمال او دلته چې کومه سایز دی نو هغه سایز دی ور سره لارج نو سمال سایز اور د لارج سایز ترمنځ انټریکشن چې دی نو هغه ویک دی ډاون طرف ته نو دلته دا آینایزیشن په اسانه سره کیږي چې کومه هیټ اف آینایزیشن دی هغه کم لګي د دې وجه نه د دې سالوبیلیټي چې دی نو هغه سیوا ده لکه میګنیشیم والا چې کوم آیانیک کمپاوند ورکوي هغه شانتي کیلشیم والا سټرانشیم والا بیریم اور سټرانشیم طرف ته چې کله موږ راشو نو د بیریم اور سټرانشیم سایز چې دی نو هغه سره لارج دی چونکی دی باندې زموږ سره ډای پازیټیو آین دی او دا زموږ سره ماینس چارج ډی لوکلایز فارم کې موجود دی نو میګنیشیم کیلشیم د دې سایز سمال دی نو دلته هیټ کم لګي آینایزیشن کې اور سټرانشیم اور بیریم اور سره بیا سایز کمپیریبل دی ایز کمپیر ټو سلفیټ آین نو دلته زموږ سره انټریکشن سټرانګ شي نو هیټ اف آینایزیشن سیوا شي د دې وجه نه د دې سالوبیلیټي بیا کم ده کاربونیټس دي آلموست انسالوبل دي څومره چې کاربونیټس دي هغه زموږ سره انسالوبل دي تھرمل ډیکمپوزیشن باندې مخکې په الکلی میټل کې باس شوی د هیټ مخې ته یو کمپاوند څومره حد پورې سټیبل وي لکه د دې میټل زموږ سره کاربونیټ دي ایکس باندې دا میټل ما شو کو یا د دې زموږ سره سلفیټس دي یا د دې زموږ سره نایټریټس دي یا وغیرہ نو دا نایټریټ سلفیټ کاربونیټ وغیرہ بای کاربونیټ دا کمپاوندز د دیو د سټیبیلیټي تھرمل سټیبیلیټي چې د هیټ مخې ته د دیو سټیبیلیټي څومره ده نو دغه تھرمل سټیبیلیټي باندې مخکې باس شو چې دا زموږ سره ډیپند کوي د دې په پولرایزینګ پاور اف د میټل باندې پولرایزینګ پاور اف میټلز اوس پولرایزینګ پاور بیا په خپل دا ډیپند کوي دا ډایرکټلی ریلیټډ دی د چارج سره اور انورسلی ریلیټډ دی د سایز سره مطلب چارج بای سایز چارج ډینسټي شو
نو پولرایزینګ پاور چارج ډنسټي سره ډایرکټلی ریلیټډ دی. نو دا ایلیمنټس چې د چارج په حواله سره د الکلی میټل په نسبت باندې دا ډای پازیټیو چارج ایلیمنٹ دی، په دې باندې پازیټیو چارج 2 دی. د چارج ډنسټي د الکلی میټل نه سیوا ده، د وجه نه دا تھرملی انسټیبل دی، تھرملی سټیبিলিټي دې کم ده. څومره چې پولرایزینګ پاور سیوا وي نو دومره تھرمل سټیبিলিټي کمیږي، ځکه چې دا پولرایزینګ پاور چې سیوا وي نو دا به د کاربونیټ یا نایټریټ یا جدي سره کومه کنسرنټ آیني هغه کنسرنټ آین به پولرایز کوي، دا پولرایزیشن د وجه نه وایبریشنز به زیاتیږي او دغه وایبریشنز په نسبت باندې وصل فار ایگزامپل یو ایلیمنٹ ما واغستو ډای پازیټیو آین دی، پی میګنیشیم یا کیلشیم او د سره کاربونیټ آین دی. اوس کاربونیټ آین چې کوم سټرکچر دی نو هغه تاسو ته نون دی. نو دلته زموږ سره په کاربونیټ آین باندې کومه ډی لوکلایزیشن اف چارج راځي، نو دا آین چې دی د دې پولرایزینګ پاور د وجه نه دی چې کومه وایبریشنز دی یا د دې چې کومه سټرکچر دی نو هغه پولرایزیشن پکې زیات کاس کیږي. هغه پولرایزیشن د وجه نه د هیټ مخې ته د انسټیبিলিټي شو کوي او دا کمپاوند زموږ سره ډیکمپوز کیږي. لکه لاندې زموږ سره په دې بوک کې ریاکشن ورکړي دي، دا میټل کاربونیټ چې کله دې لمغه هیټ ورکو دا ریسپیکټیو اکسایډز ته کنورټ کیږي، لکه اوس کیلشیم کاربونیټ ته نو دا به کیلشیم اکسایډ ته کنورټ شي او کاربن ډای اکسایډ ته کنورټ شي نو ډیکمپوز کیږي. دا سره دي چې کوم نایټریټس دي هول 2 NO3 هول 2 دا هم د هیټ مخې ته انسټیبل دي، دا هم ریسپیکټیو اکسایډز ته کنورټ کیږي، نایټروجن ډای اکسایډ ته او اکسیجن ته کنورټ کیږي. نو دا د دې وجه نه چې د دې پولرایزینګ پاور د الکلی میټل په نسبت باندې سیوا ده. بیریلیم د خپل باقی ګروپ ممبرز نه ډیفرنٹ دی په بیهیویر کې او د دې وجه چې دین هغه د سمال سایز دی او هاي الکترونیګیټیویټي ده د باقی ایلیمنټس په نسبت باندې. د دې وجه نه د دې کمپاونډز چې کله موږ ګورو نو دې کمپاونډز موږ ته په نیچر کې آیانیک دي او ریمیننګ چې کومه کمپاونډز دي نو هغه زموږ سره کوویلنٹ دي، یعنی د آیانیک بانډ جوړي او ریمیننګ ایلیمنٹ کوویلنٹ بانډ جوړي. بل اکسیجن طرف ته واټر طرف ته ریمیننګ ایلیمنٹ هاي ریاکټیویټي شو کوي او بیریلیم ریاکټیویټي د اکسیجن سره یا د واټر سره کم ده، ځکه چې د بیریلیم الکترونیګیټیویټي هاي د سایز سمال دی. بل د بیریلیم چې کوم اکسایډز دي نو هغه په واټر کې انسالوبل دي او ریمیننګ اکسایډز دي نو هغه په واټر کې سالوبل دي. بل د بیریلیم چې کوم اکسایډز دي دا امپوټریک نیچر شو کوي، ایسډ سره هم ریاکشن کوي او د بیس سره هم ریاکشن کوي. اوس کله ایسډ سره دا ریاکشن وکړي نو ایز ا بیس بیهیو کوي اور بیریلیم کلورایډ جوړي اینڈ واټر جوړي، نو دلته دی بیهیو وکړو ایز ا بیس. او دغه بیریلیم هایدروکساید چې کله د بیس سره ریاکشن کوي لکه سوډیم هایدروکساید سره، نو دلته دا ایز الکترون پیر ایکسپټر کار کوي نو ایز ا ایسډ کار کوي. اوس بیریلیم خو نیچر کوویلنٹ دی، نو د کوویلنٹ نیچر د وجه نه کوویلنٹ بانډ جوړي د اکټیټ کمپلیټ کولو لپاره دا هایدروکساید آین چې دی دا ورته الکترون پیر ډونیټ کی نو کوارډینیټ کوویلنٹ بانډ ورسره جوړ کی، نو 2 کوارډینیټ کوویلنٹ بانډ د سره جوړ شي نو ماینس چارج دا شو اور دا شو نه زهول -2 چارج په دې باندې راځي او بیا د سوډیم سره آیونیک بانډ جوړ کی. زموږ سره ایز ا هول مونږه دا کمپاوند په دې باندې شو کو NaBeOH هول 4 چارج په -2 دی او دلته +1 دی نو 2 دی خو کراس شي. نو چونکی په دې ځای کې بیریلیم ایز ا ایکټ وکو الکترون پیر ایکسپټر نو دلته دی ایکټ وکړو ایز ا ایسډ اور بر ایکټ کړی دی ایز ا بیس. د دې وجه نه بیریلیم هایدروکساید موږ وایو چې دا په دې کې امپوټریک نیچر والا دی او د ریمیننګ چې څومره هایدروکسایډز دي نو هغه بیسیک نیچر والا دي. باقي تاسو دا ګروپ سیکنډ ایلیمنټس بوک کې سټډي کوي، کوم ځای کې کنفیوژن او هغه تاسو تاسو کولای شئ.